الله جل جلاله د ګناهګار بنده سره څومره مینه کوي. یو ورځ د ابراهیم علیه السلام کره مېلمه رالی. ابراهیم علیه السلام ورته وی بسم الله که روټۍ ته، او ورته وی د څه شي بسم الله؟ وی ته الله نه منې؟ ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي ته الله نه منې؟ او ورته وی کومه الله؟ وی دا دنیا خو بس داسې روانه ده، الله خو نشته، نعوذ بالله. ابراهیم علیه السلام ورته چې الله نه منې او زما روټۍ خوري، شابه زه درستخان نه پاسو. پته نه لګي چې د دې کس په زړه کې څه راغلي چې الله جل جلاله جبرائیل امین راولېږه ابراهیم علیه السلام ته. فرمایي ابراهیم علیه السلام چې کله جبرائیل امین ته وکتل، هغه یو داسې وکړه چې یو انسان ته وګوري د هغه په مخ باندې باقاعده ښکاري چې دا سړی نن خفه دی، دا سړی خوشحاله دی. هغه ډېر زیات خفه و. ابراهیم علیه السلام ورته پوښتنه وکړه جبرائیل امین ولې دومره خفه وی؟ الله جل جلاله فرمایل چې تا زما بنده ولې پاسو د روټۍ نه؟ زما بنده هغه دا سوي، هغه کس دا وی چې زه الله نه منم، او الله جل جلاله ورته سوي چې دا زما بنده تا ولې پاسو؟ جبرائیل امین وی چې الله جل جلاله وی چې ورشه ابراهیم علیه السلام ته ووایا چې دا دنیا تا پیدا کړې. ابراهیم علیه السلام ورته نه چې دا دنیا خو ما نه ده پیدا کړې. ها وی بیا د دنیا کې چې دا څومره خلک دې ته رزق ته ورکې؟ وی نه چې دې ته رزق زه نه ورکوم، دې ته رزق څوک ورکوي؟ یو لا اله الا الله، یو د الله ذات ورته رزق ورکوي. نو وی بیا تا زما بنده ولې د خپل درستخان نه پاسو؟ وی دې زما څومره نافرماني نه کوي. خو یو ورځ به داسې راشي چې ته به ما ته راشي. هغه بنده الله ابراهیم علیه السلام لاړې او ډېر زیات خفه شو چې زه په دې خبره باندې ستومانې وه. لاړې هغه کس ته ووي چې راځه روټۍ ته، راځه روټۍ له راځه. وی ستا د وجې ما ته الله جل جلاله غصه شو او ما نه خفه شو الله جل جلاله. هغه جوان ورته ووي وی زما د وجې؟ وی وی کوم الله؟ هغه زه چې نه منم. وی هغه ته چې نه منې هغه الله چې کوم دی زما نه ستا د وجې خفه شو چې تا زما بنده ولې د درستخان نه پاسو؟ رزق خو ته نه ورکوې، رزق خو زه ورکوم. وی دې زما څومره نافرماني نه کوي. وی زه ورته بیا هم صبر کوم چې ای بنده داسې ورځ به راشي چې ته به ما ته بیا راشي. هغه نوجوان د ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې شابه کلمه راته وایه او مسلمان شو. نو الله جل جلاله د ګناهګار بنده سره هم مینه کوي. دا مه وایه چې زه ګناهګار یم ما سره به الله مینه نه کوي. عزتمندو عرض مې دا کو چې د الله حکمونه منې، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې منې. په دې کې ډېره زیاته مزه ده، په دې کې یو خوند دی. نو راځئ چې یو ورځ به اسیم ځو د دنیا نه به ځو چې کم از کم د ایمان سره لاړ شو، د الله حکمونه ومنو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر طریقه په خپله زندګي